بسم الله الرحمن الرحیم. په اسلام کې قوم پرستی او د قوم په نوم تعصب سخت غندل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لیس منا من دعا الى عصبیته، هغه څوک چې قومي تعصب ته بلنه او دعوت ورکوي زموږ له ډلې نه دی. عزیزانو، اسلام د انسانانو ترمنځ مساوات او ورورولي غواړي. د قرآن کریم په وینا ټول انسانان د آدم علیه السلام اولاد دي او غوره او بهتر انسان هغه دی چې له الله تعالی څخه زیاته ویره یعنی تقوا ولري. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قوم پرستی نه یوازې د اسلامی ارزښتونو خلاف ده، بلکې د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او جګړو سبب هم ګرځي. اسلام مونږ ته د امت یووالی او ورورولي درس راکوي، نه د قومونو ترمنځ د نفرت او بیلوالي. والسلام.